د سوره یاسین تفسیر او ترجمه موږ شروع کړی ولل د قران پاک چې چونکې د زړه حیثیت ساتي نو ظاهره خبره ده چې په دې چې با ډېر اهم خبرې نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم صدق الله العظیم د سوره یاسین تفسیر او ترجمه موږ شروع کړی ولل د قران پاک چې چونکې د زړه حیثیت ساتي نو ظاهره خبره ده چې په دې چې با ډېر اهم خبرې قران پاک چې ډېر ځای الله تعالی قسمونه کړی دي اچشت پاره چې قسم کړای دا خبرې په بازي صورتو چې نه دي کړي دا سوره یاسین چې الله تعالی قسم کړای دا په یاسین باندې په قران حکیم باندې به جواب کړای دا چې دا قسمونه ولې ما وکړل دیغه پر جواب دا انک لمن المرسلین بشک اے پیغمبره تل پیغمبرانو نه نو هغه ټولو صورتو چې هغه جواب نه د ذکر یہ قسم وال ایغا جواب بدائی چه بے شکا اے پیغمبران تل پیغمبرانو نا یہ علا صراط مستقیم پسی خلاری باندے دی ترجمہ مجھا پرون کڑے وا تنزیل العزیز الرحیم دی قرآن پاک چه کم نازل دل دی چا لوری نا دی دا سی ذات لوری نا دی العزیز چه غالب دا الرحیم مهربان ده دالته بیا موږ یو څه معنی وکړو دا چې بعضې علما د عربي ګرامر قاعدې چلولې دي خو تاسې په هغه نه پوهېږو یوه معنی یې دا ده پښتو چې زه معنی ته تکم نزل الله ذلک تنزیلا یعنی ورو لشکی الله تعالی نازل کړای دا قرآن پاک په دې چې حکمت دادا چې الله تعالی ولې په ټاکر نازل کړای دا خو انسانانو ته په 23 کالو چې نازل کړای دا بیړه نه د پکار یو خو په ونیم کار چې او ایغه نه بادا دا سه یو حکم چاته ورکول نه دی پکار چې مخه نه ویني تاسې کا خپل احکاماتو باندې سوچ وک بیالمونج آل پیغمبر علیہ السلام نبوت 10 کال وتلی او چې سٹارټس روزه پیغمبر علیہ السلام نبوت 15 کال او چې سٹارټس حج خویل مرګ نه 2 کال مخ چې سٹارټس زکات 15 کال ته سٹارټس معنی چا باندې دې سړای داسې بوج نه چي داسې په طریقې باندې دی ورجی دا یو معنا اصله او بل معنا دا الذي انزل الیک تنزیل العزیز آغا انزل الیک چې تا طرف ته نازل کړلای سلای دا آغا نازل اول دی ایغا ذات ول دی العزیز چې غالب دا اوس دا قرآن پاک چې شپارر نازل سلای دا وجه شي الله تعالی فرمایي دې پارا لتنذر قوما چې تو وډار کې خلق ما انذر آباؤهم فهم غافلون ما انذر آباؤهم یو معنا دادا چې نو دارول سلی پلاران انیکان دي دوی لکه اهل مکه شي چې پته نو ورته اوست دوته دعوت ورکه یعنی چې پته نه ترته بیا خو به نه ترته خو چې غنه پته ترته ولګیږي غنه بعد عمل نه کوي دا فهم غافلون چې بیا شو لا یو معنا دادا بل دادا قوم ما انذر تعاکم ودار کا چې ایغه کما انذر آباؤهم لک چرنګې د دو پلاران نکان دارول سلی ولل لک يهود نصارا ایغه ته مخ نه پته وکنه خو يهود او نصارا ایمان ولې نه راوړ دا ډیر اهم پوینټ ته موږ ته دي شکاریو دیل وجه نه راوړ چې د نبوت سلسله اسحاق علیه السلام نسل نه اسماعیل علیه السلام نسل ته ولې واړېدله لہذا موږ دا کیسه نه منو
چرنګې پیژندلی که نه الله تعالی فرمایي دومې سپارې چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم داسې پیژنده د پیغمبر د قرآن پاک لکه خپل زمن چې سړی پیژندي خو چیش د وجې ایمان را راو ضد یې کاوه ضد هډ درمي دې علاج نسته یو سړی وایي که نه زه دا کیسه نه منم بیا که ته ډېر داسې لوی سړی ورته راولې که نه دا اول نه د کیسې یې منلو ته تیار ده نه دلته د پیغمبر علیه السلام د رسالت دوم آیات ما ته پړسه دا ده یا ایها المدثر قم فانذر 29 سپارې چې ده ای هغه چې په کپړې چې پټېدونکی پیغمبر علیه السلام به چېرې کپړې چې پټولا به یخ موسم و قم دا قم دا حکم ده لکه زه تاسې ته وایم ودرېږه کپړې پټونې ټیم اوس نسته فانذر خلق وډار کا انذار چاته وای چې سړی ته په داسې انداز باندې خبر وکړي چې ورې په دماغو چې حل چل جوړ سي منه دا خلق ته وډار کا چوک وډار کا عشیرتک الاقربین خپل خپلوان وډار کا او دوم حکم دا وکړه ټول حکمونه دي دومه واخده وربک فکبر او د الله تعالی بڑای بیان کا آکته الله اکبر وای مشت نصیحت ته پچ کنه وثيابك فطهر کپڑے پاکی ساته والرجز اچېر منه داسې ګندګي ده فهجر پرېږده شا اوس موږ چوره د رسالت والکار آکړای ده دې باندې چوک جی جان نه خلاصوای دای چې یو ورتی مسلمانی دا وکړه د هر سړی دا ذمہ واره ده چې ته بل سړی ته روغه خبر کوي شو ته بیا رغواړي دا قرآن پاک صریح آیات ته الله تعالی فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت یو چې آ خوش کړلی سلیو لپاره د خلکو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو به خلق شو طرف تر بولو امر به وتا کو امر معنا دالته دا چې چا سره د خلی خو نه تاریخ کړای چې په چا دی وسی لکه سړي خپل بچی دی واړه دی لا چیرته خدای عہده ورده ایغه ته حکم نه نور به ریکوست او غلط نه به منې کوي دغه څه خبر ده نو موږ په دې باندې چور عمل کړای دا چور موږ خپل جان صفا ساتلای دا او چور موږ ګندګی نه جان لري ساتلای دا اګه درواغ دی کدی بل چا وال مال دا اګه غیبت ته چې شای دی دا ایلتون سره چې دا خبره مو وکړلې فهم غافلون دا خلق په غفلت چې دي دا په چیش نه غفلت چې دي ان حجج التوحید و ادله الباس دا په دې چې دین غفلت چې دي چې د توحید او دلایل الله تعالی شو سوکا انداز باندې قران پاک چې بیان کړی دی په سوره یاسین چې بیان کړی دی راي بس لدین دو ود دي او ایغه نه بعد چې دو به مرګ نه بعد بیا چیږي کچېره موږ دا یقین وکنه چې دا الله تعالی ول کتاب ده دا مو یقین ده چې دا الله تعالی ول کتاب ده خو دا یقین چې مو عشقي مسله ده ځکه مشته استاد ویلا دغه څه چاپا بیا ویلا چې ویلا شرکتلی مو نه ویلا ما خو نه دی ورکتلی نور وس لوډ سپیکر ده کنه ویلا چې تیرې چې رونو ګورو ویلا ما نه دی ورکتلی دوره ډارېدل ویلا سیختي ولي مقصد دا چې موږ خو وایو چې دا قران پاک ته آیا که موږ دا په زړه ولګېدل کنه چې دا قران پاک ته په داسې موږ کوو چیرې موږ چې دا کوم اعمال کوو ایغه نه دا معلومیږي لکه چې نمو دا په زړه لګېږي چې الله تعالی یو دا ابه بیا ورته مخامخ کېږو هر شی به بیا دا ملکه چې اسې په خولې باندې موږ وایو الله تعالی فرمایي لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون حق معنا دالته دا یعنی چا خبر نو منله آیا کا ابتداء نو منله لکه غیر مسلم آیا کا اسلام را راولونه آباد نو منله لکه موږ چې احکامات نه منو بازي الله تعالی فرمایي لقد حق القول چې معنا وجب العذاب داسې خلکو د پاره عذاب فرض ده ضروری ده على اکثرهم په اکثر د دوی باندې فهم لا یؤمنون دا به ایمان نه را رہی دې تفصیل کو چې الله تعالی ته شپته و چې دو ایمان نه را رہی خو پیغمبر علیه السلام دا ډیوټي دا د هر مسلمان خاص کار دی قرآن او حدیث چې پوي دای به خپل خبر جاری دا به خبره بند کین نه دای به د خپل ډیوټي سر تر رسي دا خبر از دکو
تر نن رواجې پورې په ګړدۍ دنیا چې د تبلیغ وال د اسلام وال نه دي ډېر دي عیسایت وال ډېر دي سره د دې چې دو دین منسوخ ته اوس خو دو په هغه منسوخ دین باندې دوره ډېر دي چې مسلمان لا دوره ډېر تبلیغ کار نه کوي لکه دوی کوي په داسې جایانو چې کوي چې عقل به دې ورته حیران سي لا یؤمنون دا ایمان نه رارهي دا یوه خبر زده کو اوس د فیسبوک دور ده داسې عجیبه خبرې پکې کوي که نه موږ نه خو ډېر نوجوانان وایي چې الله تعالی یو تی داسې خوښه وه بیا به ما داسې نه کول خدا به الله تعالی خوښه وه که نه دو اصل چې به د کیسې نه پېژي وایي چې تقدیر چې ما ته لیکلي ولل خو داسې خو به ما خامخا کول دالته د تقدیر ښه اسانه معنا زده کو تقدیر معنا علم دی الله تعالی دا الله تعالی په علم چې دا وه لکه مثال کے طور پر یو استاد دا دای بچو ته سبق ورشي یو وای یو مثال نه وای نو دو ویلا چې زائد په اول نمبري عبد الله بفیلی بیا دغه سه وصل اوس دا استاد پاسه پیل نکړل استاد ته پته و چې د کومه لار تا اختیار کړی دا ریزلټ پدې دغی نو الله تعالی ته چونکه پته ده باقی اختیار ورده اختیار نه تر نسلب کړای چې ته وایې چې الله تعالی دغه سه خوښونه په دې باندې د سړای د تقدیر بهانه دې نه جوړی چې بیا د ګناهونه کوي نه موږ ته اختیار ده خپل اختیار به سړی غلط نه استعمالوي الله تعالی فرمایي انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا دا یو نوی مضمون ده به ان شاء الله بیا وایو الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي اللهم امین دعاګانې وکړو یا الله چې د کوم تفسیر ترجمه مو وکړه کمی بیشي معاف کړي موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي یا الله چا چې قسم شرعي حاجتونه یې خپل لوی خزانو نه پوره فرمای ټول مسافرو ته خیر کې یا الله خپل من چې مینا محبت پیدا کې چا باندې کرزي یا الله خپل غیب خزانو نه امدادونه وکي یا الله چا چې قسم زړه چې دعاګانې نیولې یا الله تو علیم بذات صدور شر برابر پوره فرمای یا الله خپل من چې موږ کینه بغض حسد نه وساتي عالم اسلام ته خیر کې اخیره خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی